أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. صدق الله العظيم. په دې آیاتونو کې الله تعالی د بنی اسرائیل دویمه خبیثه هغه بیانوي چې د هغې خلاصه هغه دا ده چې په بنی اسرائیلو کې یو قتل وشو او هغه قتل خپل روارو لګید خپل ترې قتل که د مال او دولت دپاره بیا هغه مړی په پردای محله کې وغورځو په هغې باندې دعوه وکړه. موسی علیه السلام ته چې کله اطلاع راله او د موسی علیه السلام په دربار کې کله دا خبر پیش شو نو هغه خلکو ووی چې مونږ خو هر قسمه تسلی کوو چې مونږ نه دا قتل کړی دی نه د قاتل نه خبر یو. بیا هغه جرګې والا موسی علیه السلام ته ووی چې د الله نه سوال وکړه چې د دې مسلې څه حل راوباسي د وحي په ذریعې سره. چې د الله نه سوال وکړو نو الله موسی علیه السلام ته ووی چې دقسې دی ته ووایه چې یو غوا ذبحه کوي او د هغې څه اندام چې کمدنو په دې مړي باندې ووهئ نو دی به لږ ساعت دپاره ژوندی شي او تاسو ته به خپل قاتل وښئ. نو بدی له پکار و چې فوراً د موسی علیه السلام په دې خبره باندې عمل کړی وی. نو اول خو د موسی علیه السلام هغه خبره چې کمدن داسې په ټوکو کې وګڼله او هغې پسې داسې ټوکه او مسخره وکړه چې ته مونږ پورې ټوکې کې چې داسې قسمه خبرې راته کې چې یو غوا ذبحه کوي. د مړي د غوا د ذبحې سره څه تعلق دی د قاتل د معلومولو. موسی علیه السلام ورته وویل چې دا خو د الله یو حکم دی بس ستاسو خوښه ده که کوی یې که نه کوی خو د الله حکم کې خبرې نه پکار. نو دی بیا مجبوره شو نو بیا د موسی علیه السلام نه سوال وکړو چې دا غوا دا به څه قسمه غوا وي غویې یا غوا آیا دا به سخی وي که نه زړه غوا به وي. نو د هغې جواب ورته راغی چې نه دا به سخوندر وي درمیانه به وي نه به ډېر یعنی کم عمر کې وي نه به زیات عمر کې وي. نو بیا یې سوال وکړو د موسی علیه السلام نه چې ښه د دې غوا رنګ به څنګه وي. انو د الله په دربار کې موسی علیه السلام سوال وکړو الله ورته جواب راولېږلو چې دا به تکه زیړه غوا وي او داسې به وي چې خالص رنګ به وي هېڅ قسمه داغ به پکې نه وي او داسې انداز سره به وي چې کتونکي به خوشحالئ. نو دی له پکار و چې یو زیړه غوا یې حلاله کړې وه هم به د دی مسله حل شوې وه. بیا یې سوال وکړو موسی علیه السلام ته وویل چې زمونږ دپاره د الله نه سوال وکړه چې د دې غوا یعنی شخصیت به څه وي دا به څه قسمه غویې به وي یا به غوا وي. آیا دا به په ځنګلونو کې سریږي که نه په تان به چا سره چاکره ولاړه وي او که نه دا غوا چې کمدنو دا به جوتي وي ارټ په چلی یوې به کوي که نه. یعنی ځکه مخکې به خلکو د سارو نه کارونه اخیستل د غویان نه ارټونه به پې چلول یوې به پې کوله مانج به پې کو سیل به پې کو. نو آیا دا به هغه سارو کې وي او کنه دکه سه ځنګلي غوا به وي ځنګل کې به پاتې کیږي.
او دا غوا په مونږ باندې ګډوډه شوې ده. نو موسی علیه السلام ته الله تعالی د وحی په ذریعه سره وی چې دا به داسې غوا وي چې د هر قسمه عیوب نه به پاکه وي، نه به پې داغ وي، نه به پې د مانج هغه داغ وي، نه به پې د یوې هغه داغ وي، نه به وله چېته زمیندار چوکه ورکړې وي د هغې داغ به وي. هېڅ کار به یې نه کړی، خالص بې داغه به وي. نو چې کله یې ورته دا ووي نو بیا یې موسی علیه السلام ته اوس د صحیح خبره وکړه. دا دومره یعنی ناکاره خلکو چې د روسه پورې موسی علیه السلام چې کومه خبره به ورته کوله نو هغې کې به یې خبرې راوښکلې. خو چې کله یې ورته ووایي چې الله وایي چې دا به داسې غوا وي چې نه به ارټي وي، نه به جوتي وي، نه به یې یوې کړې وي، نه به یې مانچ کړی وي، نه به یې ارټ چلولی وي، هېڅ پې نه کړي، او بس دا داغ وغیره پې نه وي، سالمه به وي د هر قسمه عیوبونه. ان چې کله دا ورته وایي نو اوس ته وایي صحیح خبره وکړه. د روسه خو دې هسې د بوسو لاندې اوبه تېرولې، دا خلک وایي که نه اوس دې صحیح خبره وکړه، د روسه دې هسې د بوسو لاندې اوبه تېرولې. او دی دغه دوران کې کلمه د انشاءالله ویلې وه چې زیر زیات تنگ شو، پریشانه شو. ان چې موسی علیه السلام نه اخره کې سوال وکړه چې بد الله نه سوال وکړه دا غوا په مونږ باندې ګډه وډه شوه، او انشاءالله که چېرې الله وغواړي نو مونږ دې ته خامخا ورسو. خو د دې هغه شخصیت راته لږ بیان کا. نو په دې آیتونو کې هم دکه د دې غوا هغه شخصیت الله تعالی بیانوي چې دا داسې قسمه غوا به وي چې د هر قسمه عیوبونه به سالمه وي. نو چې کله دا ورته بیان کړل نو دی وایي چې الآن جئت بالحق، اوس دې سمه خبره وکړه. د روسه دې خبره باندې نه پوهېدو، اوس دې په خبره باندې پوه کړو او اوس په موږ دا غوا هغه را پیدا کړو. الله تعالی وایي دی که کلمه د انشاءالله نه وه ویلې، نبی علیه السلام ارشاد مبارک دی وایي که چېرې دی دا کلمه د انشاءالله نه وه ویلې د قیامته پورې به دی دا غوا نه وه موندې. دقسې به د دی دا پیړی په پوښتونو به تېرېدې او دې پسې به ګرځېدل او دی به دا نه وه موندې. خو د کلمې د انشاءالله برکت دا و چې دا غوا یې ومونته او بیا هغه غوا چې کوم نه نو هغه دی ذبحه کړه او بیا یې د یو اندام په هغه مړی باندې وو، هغه مړی د لږ ساعت دپاره ژوندی شو. هغه مړی په خپله اقرار وکړه چې زه د خپل روارو د مال دپاره چې زه قتل کړی یم. انو هغه خلکو بیا چې هغه روارو والا راونیوه چې ښه چوري سینا زوري، یعنی کار دې هم کړی دی او داوم بیا چې په بل باندې کې. او په مخکینو شریعتونو کې هم دغسې وو او په دې شریعت کې هم دغسې مسله ده چې کله یو وارث خپل مورث هغه ووجني مړی کي نو دی به د وراثت نه محروم وي. هغه د خپل تره د دې دپاره قتل کړی و چې ده ته د ده دا مال هغه پاتې شي، نو د وراثت د هغه د مال نه محرومه شو. په پردی محله کې دا مړی د دې دپاره غورځولی و چې هغوی نه دیت واخلي، نو هغه دیت ورته هم میلاو نه شو او دغه رنګ یې چې نن په خلکو کې ذلیله او رسوا شو. لکه په بند صندوق کې چې یو شی پروت وي او خلک ترې راتاو وي او د خلکو مخ کې هغه شی چې کوم نن را برسیره کړي، دقسې چې نن دا مړی د خلکو مخ کې را پاڅېده او د باقاعده چې کوم نن اقرار وکړه چې زه د خپل وراره وجلی یم د مال او دولت دپاره. نو الله تعالی په دې آیتونو کې د دغه واقعي هغه تتمه بیانوي او دغه رنګ د بني اسرائیلو د خبیثي هغه تتمه په دې آیتونو کې الله تعالی هغه بیانوي. نو فرمایي قالوا نووی دی ادعو لنا سوالو که زمونږ دپاره ربک د رب خپلنا یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ما هیه چې دا غوا څرنګې ده، د دې شخصیت څه دی، عاملتن ام صائمتن، آیا دا چې کوم نو عامله ده یعنی دا داسې غوا ده چې په کورونو کې ساتل کېږي، کلبې والا غوا ده، ارټ چلی جوتی ده که نه ده، او کنه دا سریدون کې د پچراګانو کې به سر کوي یا به په ځنګل کې پاتې کېږي. د ماهیه نه مراد دغه دی. ان البقره یقینا دا غوا تشابه علینا ګډه وډه شوې ده په مونږ باندې، مونږ باندې ګډه وډه شوې ده، مونږ په پته نه پوهېږو چې دا څه قسمه غوا الله یادوي. الله وایي غوا ذبحه کوي، دا څه قسمه غوا یادوي. و انا ان شاء الله او یقینا کچره اوغواړي الله تعالی او یقینا مونږه ان شاء الله کچره اوغواړي الله تعالی لمهتدون رسیدون کیو دیتا.
قال نووت موسی علیہ السلام انه یقول یقینا الله تعالی فرمای انها بقره چې یقینا دا غوا چې ده لا ذلول دا مهنتی نه ده تثیر الارض چې اړې ځمکې لره یعنی جوتی نه ده مهنتی نه ده جوتی نه ده یو کلبه والا غوا نه ده لا ذلول مهنتی نه ده جوتی نه ده تثیر الارض چې اړې ځمکې لره ولا تسقي الحرث او ارټیم نه ده چې خړوب کوي فصل لره یا وبکای پټی لره ځکه په ارټ باندې غوې چلیږي هغه غوې ګرځي ارټ چلای هغه چلنه پټی وبکای نو الله تعالی وایي چې نه جوتی ده چې یوې کوي او نه ارټی ده چې تاسو له ارټ او چلای یعنی ارټ هم نه ده چلولې ولا تسقي الحرث او دغه رنګ نه وبکای فصل لره ارټی نه ده مسلمه سالمه ده لا شیت فیها مسلمه سالمه ده لا شیت فیها نشته د داغ پدې کې هیڅ قسمه داغ پې نشته چې ګن زمیدار بوله لختره بغولې وي یا چوکه به ورکړي وي داغه داغ به وي یا به پسړ باندې ولا جغ اخی د یوې کولو داغ به وي یا چې دن ارټ چلولو هغه سامان په چته په بدن باندې نه دراغله چې داغه داغونه په جوړ شوي نه هیڅ قسم داغ پاغي باندې نشته مسلمه لا شیت فیها سالمه ده د هر قسم عیوبونه لا شیت فیها نشته د داغ پدې کې نو چې کله وته داوي نو موسی علی السلام ته چې اوس ته صحیح خبر وکړه اوس ته سم خبر وکړه یعنی دا د دې هغه ګستاخی و د پیغمبر سره وای د روسه پور چې موسی علی السلام وته کوم خبر وکړه هغه صحیح نه و هغه هم صحیح و خدای دې ځان ته په خپل باندې ګرانی پیدا کړه نه چې د الله حکم د تراشی فورن هغه منل پکار دی الله بر سره امداد کوي اسانی راولي خو چې کله په مسائلو کې ته تپوسونه شروع کی او سوال در سوال شروع کی الله تعالی تابانه هغه مسله نور الله لا سختي انو دای چې کمنو د ګستاخه هغه انتها وا چې د روسه پوری موسی علی السلام ته بس یو واجب حقینو یو واجب ذب حقل اسپنو نو چې کله په الله تعالی مشکلات راوستل مسله په سخت کړه او د غوا هغه پورا کیفیت او ته بیان کو اوس داسې قسم غوا به څوک پیدا کړي دا کم کیفیت او کم صفات د غوا چې دلته کې بیان شو د دې پیدا کول هم آسان کار نه دی نو چې کله وته دا وی نو دی وته چې اوس ته صحیح خبر وکړه اوس ته برابر خبر وکړه او اوس ته سم خبر وکړه قالو نو دی موسی علی السلام ته آل جئت اوس تارات لکل بالحق اے بالقول الواضح واضح خبره ده اوس رات لکل اوس لکه پښتو کې مو کنه اوس ته سم خبر وکړه اوس ته کار آسان کو فذبحوها نفس ذبح کړه دی غوالرا وما كادوا يفعلون او نو دی چې دا کار کړو الله تعالی وی لو لم يقولوا ان شاء الله کدی کلمه د ان شاء الله نو ویلې ما كادوا يفعلون نو قریب چې دی دا کار کړ دی و دا کار د قیامت پورې نو کړي خدای کلمه د ان شاء الله وی د ان شاء الله برکت ته وری چې الله تعالی چې دی ته بیا د دې توفیق ورکو بیا توکل دی قالوا وی دی ادع لنا سوالک زمون د فارا ربک درب خپلنا یبین لنا چې بیان کې زمون د فارا ما هي چې سرنګي به دا غوا د دې شخصیت بسوي ان البقره تشابه علينا یقینا دا غوا ګډوډ شوی د پمنګ باندې وان او یقینا مونږ چې ان شاء الله کشرو غاړي الله تعالی لمهتدون خامخ رسیدون کیو دیتا قال وی موسی علیہ السلام انه یقول یقینا الله تعالی فرمایي انها بقره یقینا دا غوا چې دا لا ذلول دا مهنتی نه ده تثیر الارض چې اړیز مکه لرا ولا تسقي الحرث او نه وبکای فصل لرا ارټی نه ده مسلمه صحیح سالمه ده لا شیت فیها نشته د داغ پدې کې قالوا نووی دی موسی علیہ السلام ته الان جئت استارات للکل بالحق پسم خبر باندې اوس ته سم خبر وکړه فذبحوها نفذبح لدی دیلرا
وما کادو یفعلون او نو دی نږدې چې دا کار یې کړی و